الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا الله رب العزت دا الله د شان عمره حمدونه او شکرونه چې موږ عاجزان فقیران ګناهګاران الله رب العزت خپل کتاب تکینولو چې هغه کتاب الله رب العزت ته انتهایی محبوب دا الله رب العزت د ذات نه راوتلی کتاب دا غي ویل اوریدل زده کول هغه د عزت برکت باعث دا غي نزول دا اشرف الملائکه په ذریعہ باندې شوی و انسانانو کې د ټولو نه اشرف او د ټولو نه اکرم انسان هغه باندې نازل شوی په مخ د ځمکه چې د ټولو نه اشرف حصہ په هغه حصہ کې نازل شوی په زمانو او وختونو کې د ټولو نه اشرف وخت او عزتمن وخت په هغه وخت کې نازل شوی داغی حاملین او داغی اوچتون کی اشرف الامام گرزیدل وطول امتونو کی عزتمن امت گرزیدل دا هغه کتاب تعلیم او تعلم ذکر او خودنا سبب د خیریت او سبب د غوروالی د عزت او د شرافت الله رب العزت بغیر د درخواست نه بغیر زمونږه د جړاګانو نه او د غوښتلو نه الله رب العزت مونږ خپل کتاب تکینولو ای سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده
چې الله رب العزت دا فضل او مهرباني پچاونه کی د مال او د دولت په زور د عہده او د منصب په زور باندې د ډالو او د وسلو په زور باندې دا سعادت او دا نیکبختی څوک نشي حاصلوله مهربان بادشاہ دے بغیر د غوښتو مهربانای کوي بغیر د استحقاق نه ورکړه کوي دا چې کوم کرم او احسان په مونږ باندې وکړو دا کرم او دا احسان مونږه الله رب العزت ته وسیله کوو څنګه مونږه د قران مخه تراجمه کړو دا شانته د قران علم او د قران نور او د قران حقیقت الله رب العزت ته زمونږه په سینو کې جمع کړي نبی علیہ السلام بختور دعاګانو کې او مبارک دعاګانو کې دا دعا شته ده چې اللهم نور قلبي بنورك الذي انزلت به الفرقان اے الله قران مجید سره چې د کومه رڼا دنیا ته را لګلې ده هغه دنیا باندې زما زړه منور کا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک و الفاظو کی او مبارک و دعاګانو کی مقبول و دعاګانو کی دا دعاشتا دے اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا اے الله زمونږه د زړونو سپارلې قران کریم وګرځاوا او اے الله زمونږه سینې په قران منور کا او اے الله زمون غمونه زمون فکرونه او زمونږه ټینشنونه ټول د قران په ذریعہ ختم کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مبارک الفاظ او دا مبارک درخواست مونږ الله ته پیش کوو قالن او حالن دلر لرنا طلباء کرام علماء عظام عوامرونا قرآن کریم په محبت او قرآن کریم په مناسبت غیر اغلی دی دای حالی درخواست دی بستری د لورو لورو زاینو نراوچاته کړي او د الله رب العزت کتاب لرا روانو نو دای حالن درخواستو چې الله مونږ د قران محتاج یو او مونږ د قران مجید زده کړې ته محتاج یو
علم او نور د قران ته موږ محتاج یو. قالنم درخواست کو په خپل باندې د نبی علیہ السلام دا کړي دواګانی دا ویل شوی الفاظ الله رب العزت زمونږ د فقیران مبارک قبول کړي. که نبی علیہ السلام صيغه د جمع د متکلم ویل دا علماء کرام ذکر کوي چې جمع د متکلم کې چې نبی علیہ السلام ویلی وی نو ټول امت داخل وي. مونږ هم د نبی علیہ السلام فقیران امتیان یو، عاجزان امتیان یو. دا الله دربار کې سوال لے نالائق یو، گناہگار یو، بے ادب یو. دا الله رب العزت د کرم امیدوار یو. زمونږ د بے ادبای او د نالایقتوب د واجب دی الله مونږ د نبی علیہ السلام د نظرنا نه وباسي او الله دې هغه کې مونږه داخل کی. دا د الله خالصه مهرباني ده چې مونږه او تاسو خپل کتاب تکې نه ولو او داغه علم داغه ذکر تا اوریدو تا الله رب العزت زمون وخت داغه د بارا قبول کو. د دې دنیا چې دا مونږ کوم کائنات وینو دا عنصری کائنات چې زمونږه استاد سو مخه تا کم کائنات ته دې کائنات په مزاج کې تضاد دي. زکدا غړ د سالورو سيزونو نه جوړ دي او دا غي یو بل سره ټسل لې کم سالور سيزونه دي هوا دا اوبدي اور دے خاور دا نو ذاتی طور د یو بل سره تضاد دے او ټسل دے. الله حاکم دے، حکیم دے، مدبر دے. نو بده متضاد سيزونو کې اتفاق پیدا کړی دی او وحدت به کې پیدا کړی دی، یوواله به کې راوسته دی، الفت او محبت هغه به کې راوسته دی او داغه نه دا کائنات جوړ کړی دی. ینی بذات خود هر یو دی یو بل ختمول غواړي اور او بو کې به یو پاتې کیږي دواړه نشي پاتې کېده. خاور او هوا کې چې کم یو زور اور شي نو هغه به پاتې کیږي، هغه بل به ختميږي، آبل با ختمیگی. نو یو بل ختمون کی دی موجود کېدل نشي نو چلیدل خلالو یا خبره ده. د یو بل ته چې پری دی لا سلور واړه موجودېدل نشي نو بیا چلیدل او دا غینه دا دومره خپل کائنات جوړېدل. د دې شاته د یو مدبر
او د یو حکیم ذات لاس ته داغه د واجنا دا کائنات موجودم شو او دا کائنات چې نو دا چلیږي خو چون کې مزاجونو کې اختلاف ته نو بده کې موسمونه مختلف راځي رنگونه به کې مختلف راځي او د دې چې کم پیداواری ناغه مختلف راځي منګاوینو رنگونه مختلفي کاغه فصلونه دي کاغه میوي دي کاغه جامي دي منګاوینو خوندونه مختلف دي متشابهن و غیر متشابهی رنگونه مختلف دي خواندونه مختلف دي خواگشتا تارخشتا تریوشتا و تریخشتا مختلف خواندونه دي دارنګي مختلف موسمونه دي یخنی وی ګرمي وی زنه زایونه داسي او علاقه داسي چاغي کې انتهایی سخته ګرمي وی زنه علاقه داسي چاغا انتهایی سخت یخی وی سخت یخنی وی پاغي کې اوزن علاقه داسی چې هغه کې بدلیږي را بدلیږي سخت ګرمي به کې امراشي سخت یخنی به کې امراشي د دې کائنات مزاج کې چې کمدنو تخالف او تضاد او دې چې کم پیداوارو باغی کې هم تخالف او تضاد د انسان بدن چې دی نو هغه هم د کائنات پیداوار دی بدن د انسان چې دی نو هغه هم د کائنات پیداوار دی د انسان بدن کې هم گرمی کی اوم و یخنی والا اوم کی اور رنگون هم مختلف تھی لہجے مختلفی دی اگه حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لیو چې الله رب العزت د انسان دا خاور چې دا خدای د ټول زمکه نه راغسته و هغه زمکه هغه خاوره مختلفه و نرم خاوره و سخت پکې و خواږه خاوره و ترخه خاوره و تور خاوره و سره خاوره و داغه د وجنا نبی علیہ السلام فرمایلیو چې انسانانو مختلف رالل رنگونه د انسانانو مختلفو رنگونه مختلفو مزاجونه مختلفو واختلاف السنتکم والوانکم لهجه مختلفه د چا لهجه خوږوي او د چا لهجه ترخوي د چا لهجه نرموي د چا ګرموي
رنگونه مختلف، لهجه مختلف، مزاجونه مختلف، قسمه قسم فرقونه په انسانانو کې رالل. آدم علیہ السلام ته چې په عالمي مثال کې خپل اولاد او خودل شو او دا غي کې رنگونه ورسه مختلفو. نو آدم علیہ السلام الله رب العزت تو فرمایل لولا سویت بین عبادک، دا ټول یو شان کولو لینا چې یو شان وي او برابر وي. لولا سویت بین عبادک، نو الله رب العزت ورته فرمایل انی احب ان اشکر، زما شکر خوخی زوام چې زما دا بندگان یو بل تګوري او هر یو په خپل حالت شکر وباسي. یو شان کړي مینه دي، غرض اختلاف او انسانانو په مزاجونو کې، د انسانانو په لب او لهجه کې، دا غي په طبيعتونو کې هم اختلاف راغی. اختلاف راغی د انسان د بدني ساخت چې دا د عناصرو نه پیدا او ناسوتیو، نو د دې څه تقاضې وي خپل بدن کې هم مختلف سيزونه. بیا انسانانو بچا یو سیز غالبو، بچا بل سیز غالبو، د چا یو مزاجو، د چا بل مزاجو. او الله رب العزت انسان یو ماجون مرکب پیدا کړو، دا بدن د زمکه پیداوارو. او الله رب العزت په انسان کې د بر عالم نه تبه کړو، روح په انسان کې د بر عالم نه اچیدلو. په انسان کې چې کوم روح او دا د بر عالم نه راغلو، نو انسان په زمکه ګرځیدو، نو بدن خاورینو، نو د بدن په اعتبار انسان زمینیو، او د روح په اعتبار باندې چې د انسان کوم اصلو او د بر عالم نه راغلو، نو بده باندې انسان آفاقیو، انسان ملکوتیو د بر دنیاو، د فرشتو د دنیاو. نو په یو انسان کې دو سيزو، یو بارانیو او بدن اخکتانیو. زنه تقاضی د بدن وی او زنه تقاضی د روح وی. د برا دنیاوم سو مطالباتو او د اخکت عالم د دیوم سو مطالباتو، د دیوم سو تقاضی وی. یا انسان کې کشمکشو، بدن پخکت زور کو او روح یې په بر باندې زور کو. بیا انسانان زیاتو مختلفو، ډیر خلکو پچا باندې خطانه طرف غالبو او پچا بارانه تقاضی غالبی وی. انسان
په اعتدال باندې ساتل پکارو کله انسان په اعتدال پاتې نشي دا دنیا به د دوزخ شي دغه بچا وخته طرف غالیبي خواہشات ته توجه کوي زمکه او مادیات ته توجه کوي بچا وبره غالیبي ناو د بر دنیا طرف ته سوچ کوي چې راځم الله ته څنګه راسم مولا ته وسنګ راسم هغه بل به د خپل راکاږي پریدي بینا دې دواړو منځ کې وا کشمکشي وخت پر دې تیریږي نه د دې دنیا د تقاضې د وجه نه وا د انسان په ژوند کې ظلمت او تیار راشي د دې کشمکش د وجه نه وا د انسان په بدن کې ظلم پیدا شي او انسانانو په ژوند کې با ظلمونه پیدا شي یو بل سره او ځان سره به زیاتې کوي ځکه انسان که صرف د بدن خواهشات پوره کوي او د روح طرف ته نه ګوري نو دیو په ځان زیاتې کوي ځکه دا روح هم دی چې هغه خوراک نو ور کوي هغه سنور کوي نو په ځان زیاتې وکړو ځان خراب کو او په ځان زیاتې وکړو دیو په ځان زیاتې کوي په بل به زیاتې کوي تو ظلم پیدا شو ظلمت پیدا شو انسان ژوند آغا ظلمستان شو تاریکستان شو تاریکی بکرالا تیاری بکرالی او ظلم بکراغه د انصاف تقاضی تن لاړلې آتن لاړلې کہ انسان لگیا شي او د اسمکه په هنر کې بار طرف ته ونګوري او د لګیا شي او دای سوچي چې زه خپل ژوند نه ظلم ختمو مې اعتدال راولم تیارې ختمو ما رڼا راولم قران کریم یو فیصله کړی دا او کا ظلمات فی بحر اللج یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور او كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب انسان بذات خود تیار ده چې د بر عالم رڼا و سروانلې روح و سروانلې نو دا بدن مادي دي او چې ډیر کسان راځي شي نو ماحول تیار شو بیا چې د ماحول او د بدن کې می تقاضې وي هغه تیارې شوې ظلمات بعضها فوق بعض بدن تیارو د بدن تقاضې خواهشات تیارو ماحول چې کومون هغه د تیارې وو هغه د تیارې وو نو تیارو جمع تیارو مساوی ہے تیارو تیار سره یو ځای کدا رڼا نه پیدا کی رڼا نه پیدا کی
څومره تیاری چې دی یو ځای کولی ظلمات بعضها فوق بعض دا تیاری رڼا کیږي نو دا په نور فوقانی چې د بر عالم کما رڼاوي پاغي برنا کیږي وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ چاله چې الله نور ورنکي نو هغه نور نشتا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ دنیا کې کمادیات زورو د مادیات شورو د مادیات ترقیوا او د مادیات هنرو او د انسان ژوند نه شرنا کوله په دې مادیاتو کې سفلی تعلیم کې او د سمکنی هنر کې انسان هر صورت ترقیو کې د اوس په هوا کې والو زئی انسان د سمندر ویخت اور اسئی سمندر ویخت اور اسئی زمکانی تعلیم کی چې د زمکه کم پیداوارو پدی ونارونو کی گاڑی جوړ کی دارنګ موبایل جوړی کی هر قسم آلات برقی جوړ کی خدا انسان دا ژوند رڼا کول نشي د ژوند له انسان لا رڼا نشي ور کوله هغه به تیار وي دا د اسمکه پیداوارو ظلم ظلمت دا د مزاجو دا کتل ریکيږي داغه د پاره ضرورت نور فوقانی چې د بر عالم نه اورنا راشي او چې انسان کې کم دندنه نورو چې هغه روحو هغه له ورکی د بر عالم نه رڼا راشي او انسان بدن سره هغه ولګي نو انسان به نورانی وګرځي خپل برنات شي انور خلق برنات کی الله نور السماوات والارض رڼا ورکون کې الله دی الله خپل نور دی کلامی نور دی پیغمبر نور دی شریعتی نور دی داغه د وجه رڼا راځي وانزلنا الیکم نورا مبینا وانزلنا الیکم نورا مبینا الله رب العزت نور را لګلو اور رڼا الله رب العزت را لګلو رڼا را لګلو د انسان د ژوند نه چې کم ظلمت او کم تیار ده کم ظلمت ته او کم تیار ده داغي د ختمېدلو ذریعہ د اسمان نراغله نور دی د بر عالم نه د بر دنیا نه راغله نور دی چې کله به کې دا نور راشي او د انسان د ژوند تیار چې دا نو او پرانا بدل شي کاغا تیاری دی د بدنی ظلم چې انسانان په یو بل باندې بدنی ظلمونه کوي او د یو بل د بدن دشمنانی بدنی ظلمونه کوي او د یو بل د بدن دشمنانی او کاغذ ظلمونه د مالی چې یو بل باندې د مال ظلمونه کوي د غلا سود او رشوت داغي په ذریعہ د یو بل نه مالونه اخلي کاغذ ظلمونه د عزت وی چې یو بل د عزت دشمنانی
د یو بل عزتونه اعلان کوي او کاغه ظلمونه اجتماعي وي چې د یو بل ملکونه او د یو بل املاک غلا کوي او د یو بل په ملکونو باندې قابض کیږي دا ټول ظلمتونه د دې د ختمېدلو ذریعہ آغا د اسمان نراغله عدل او انصاف ته او د اسلام نراغله د اسمان نراغله نور دی چې د بر عالم نه او د بری دنیا نه کوم نور راغله دی رحمت راغله او برکت راغله نو داغي په ذریعہ باندې با دارنا چې دا هغه خورشي او د انسان ژوند بارانا شي هغه نور هغه رڼا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعہ باندې الله رب العزت دنیا لا ورکړه داغي اولانې لفظ د اقراء اولانې لفظ د تعلیم اشاره و د خبره ته چې انسان ژوند کې جسد تیاری دي او څه پریشانای دي او څه ظلمونه دي داغه ټولو مدار جهل له داغه ټولو مدار جهل له او ناپوهتیا ده چې انسان چې کمدنو ناپوهه دی انسان ناپوهه دی چې دې پوهیږي نه او دنیا په سيزونو خو پوهیږي دا کوم یو سيزو چې انسان په نه پوهیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا چاولانه وحی راتلا اولانه وحی راتلا نو لفظ د اقرا راغی جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته فرمایل اقرا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی ما انا بقارئ ما انا بقارئ زه قاری نه یم زه خو نالسته یم ما تعلیم نه کړې د دې څه مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقرا نوی هغه ته اقرا ظاهر داوا چې اقرا پسې سپکار دي مفعول به پکار دا چې سول علما ز سول علم او د اقرا مطلب خو ظاهر دا نو چې دا لفظ د اقرا وایا لکه یو سړی بل ته وای ازرب راي مطلب خدانی چې ازرب راي مطلب دی چې لاول راواله سړی نه درزو باسا یعنی هغه ماهیت موجود کولی هغه مصدر موجود کول مقصدی اوس نبی علیہ السلام ته وی اقرا نبی علیہ السلام یې قاری نه ما تعلیم نه کړي د دې مفعول به ما ته نه معلوم دغه مفعول به کې مساله وا تقریبا د ټولي دنیا او خياران بني چې انسان په ژوند کې جسد تیاری دي چې څه تیاری دي نو دا جهل له اغاغي وجه نه پویتیا ده او علاج پویا ده خو پویدل پسو دی کې اختلاف ته مفعول به کې اختلاف هو
چې دا سیز دی چا ویل چې د پیسو ګټلو په طریقه نه پويږي نو ځکه ژوند خراب دی نو پیسې ډیر اول غواړي چاوي په ډاکټرای نه پويږي په ډاکټرای نه پويږي مادیات راستل چا کلی او چا جزئی چیرې څوک چاوي جیاز ول نه ورزي چاوي ټیکنالوژي وسله ول نه ورزي هغه په دې باندې پوښتنه دی بخشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه مفعول به خپل نه راستله ایمان بقارن د دې په سي ځای ماته نه معلوم چې کوم یو تعلیم دی چې هغه د انسان ژوند هغه بدل کی په انسان کې انقلاب راولي هغه تعلیم په څه خوځه ګرځم زه حیران او پریشان یم ووجدک ضالا فهدى او وی مونږ تعالی را حیران او پریشان په اصلاح د مخلوق کې حیران وی پریشان وی ور ګودر در نه خطاو وګورونو بسار شو غار کې وکیناسته او سر بدیونی وو کان یتحنس الليالي ذوات العدد بخاری وی نبی علیہ السلام به وې سشپی الته عبادت کو غار حرا کې بناستو علامہ عینی ذکر کړي د نبی علیہ السلام عبادت سو عبادت په کو هغه وی کانت عبادته التفکر د نبی علیہ السلام عبادت فکر کولو په اصلاح د مخلوق کې سوچ کو هغه سوچ کې نبی علیہ السلام حیران او پریشان ہو گویا کې حال دا مولانا رومي وای من بار جمعیتنا لا شدم جفت خوشاله و بدالا شدم من بار جمعیتنا لا شدم جفت خوشاله و بدالا شدم هر یو مجلس کې زکه ناستلم خو سرم کې ناستم بعد سرم کې ناستم معلومات په کول چې انسان به اصل ځای له څنګه رسی هر کی دورمان از اصل خویش بازو جویت روزگاری وصل خویش چې اوسړې د خپل ځای نه لري پاتې شي خپل کلی ته شوق کی شي چې ارزو خپل علاقې ته بیا څنګه رسم نبی علیہ السلام انسانیت خپل مقام ته رسو پای کې نبی علیہ السلام حیران او پریشان او چې کم تعلیم وي وتوی اقرا وی ورپسې زنشم ویلې نه زمانه خلق رال راغی اقرا بس مفعول خپل راو باسي اقرا بس خپل تعلیم راو باسي چې نبی علیہ السلام لکم تعلیم ورکړی شو قوایا اقرا نبی علیہ السلام مان بقارن دریزلوی ایمان بقارن زه خپل طرف نشم ویلې دې متعلق ز نشم راستله چا کوم تعلیم دی چې باغی به انسان بدلیږي او د انسان ژوند په باغی باندې بدلیږي ز نشم ویلې اسی بزان کړوم سر بڑا قومه اوسه پایده به نه نو الله رب العزت ورپسې نازل کو بسم ربک الذی خلق د ربوبیت تعلیم خلق لا ورکا او انسانیت خلق توخا او انسانیت او د ربوبیت جوړ معلوم کا هغه تعلیم داو پیاسو پینزو آیاتونو کې هغه کې د انسانیت د کامیابی مدار ارسیو خودل گویا کرا روان قرآن کریم دا پینزو آیاتونو وضاحتو د پینزو آیاتونو وضاحتو چې دا ربو پی جنا اقرا بسم ربک
اقرا باسم ربک ربوبیت پی جانا چې رب څوک ته او ربوبیت تقاضی سدي او انسانیت پی جانا چې انسان سره راغله و د انسانیت مقصد په دې دنیا سو او بیا د انسان او د رب منس کې تعلق معلوم کا چې دې منس کې تعلق سره علم داو علم چې کمندنو داو نبی علیہ السلام له رڼا ورکړه او علم ولا ورکو نن اقرا وی ورپسې مفعول به خپل وی داغه د وجه نظر ستړی کی او ترقی مفعول به د بل چاره وړي دا مفعول به داغه ترقیو کې وړو د دراوزی اقرا خو مشقتو دغه تعلیم حاصلول علم حاصلول خصاصان کار نو ځان پویا کول بل پویا کول سګران کا ګران کار د آسان خو نه دی او صبح نه ځان پویا کوي میډیکل راغس نن میډیکل انجینیرینګ یو سو بل سو بلا سيزونه راغستل ورپسې مفعول به خپل وای اقرا ځان ستړی کو او مفعول به پر دې راغستو ترقی پر دیو کړه وړو دراوته محنت دو کو خواری دو کړه او مفعول به د بلو چات شو چې داغه کم مقرون واغې ترقی وکړه اوله دراوته اقبال ویلو وای برق وای قومه کی کشتا ہے تدبیر غیر کار او تخریب خود تعمیر غیر وای قومه کشتا ہے تدبیر غیر آغا قوم دا پارا افسوس چې د بل په گیر کې گیر شو او د غیر په چل کې گیر شو او کار او تخریب خود تعمیر غیر اوس کار سره ځان تباک ځان ویلی کو په سوالونو زوتول ځان وشلو په تجربو کول ځان وشلو او په بیولوژي باندې او په فزیکس او کیمستري باندې ځان وشلو او ترقی غوکړه د اکنو کر پاتې شو هغه نو کر پاتې شو تنخواه ول ورکی شپېتلا ک روپای څه شي خو کرای ټټوي کنه ارسه زما ذکر ګولای زما واغستی او سیره په زما واغستی دا نور سيزونه افسولا مفسولا زما واغستل تعلیم می پتاو کو سبق تاوی پیسې می لګي درکړه هو والزا دا والا د ټول عمر تعلیم وشو یا د میاشتې ول لګي پیسې ورکړي او لاک نیم روپیا هو والا زمونږ له خامخا خدمت کینو لګي په روپیا بدل درکما او بیا شپې ته کال نو کړیو کړه هو لګي غونته کې والا د پنسن شو د دینه پچ شپې تو شي دی وشتو شي دا لیوانه لګي لګي بدل کول درکو مازغه به اسم ختم شي او چرګان مرغان به شړې لګي پیسې بدل درځي پنسن کې بدل لګي لګي درکو دغه مفعول به اثرو ک اقرای د الله راغستو نو مفعول به هم د الله راغسته وي نو خدای خبر چې کم ځای ته ورسېدو اقرا باسم ربک الذی خلق د علم جوړ د اسم سره راوالا د علم تعلق د اسم سره راوالا چې علم تعلق د اسم نه کټ شو نو سرواله برواله بغرزي دا چې کوم سکول کالج کې کای د دې تعلق هم د اسم سره راوالا وای چاتم نه منع کړي خود رب د تربیت موافق وایا کالج وایا یونیورسٹی وایا ارسوایا اکبر الآبادی وای کالج میں پلو پارک میں پھولو چرخ پہ جھولو لیکن خدا کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو کالج تو امزا پارک تو امزا او په زنګوګانو کې امزانګيګا
خدا کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو اللہ میں روا ځان میں روا اغه ځای کوم د الله بندشا الله پی جنا او ځان پی جنا ہر تعلیم کا تعلیم د دنیاو کا ضرورت تے خو تعلق د الله نه ولا مکټ کوا دا الله نے تعلق مکټ کو علم داو امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د علم تعریف کو معرفت النفس ما لها وما عليها فقه علم یو معرفت النفس ما لها وما عليها چې او بندو پیجنی کم سيزونه چې د دي او کم چې د خرابي دواړو پیجنی ما لها وما عليها پکم به انسان شي او انسان او د الله تعلق به مضبوط شي او پکم باندې به انسانیت خرابيږي د انسانیت به خرابيږي او انسان او د الله ته تعلق او جوړ هغه به خرابيږي دا دواړه پیجندل دې ته علم ویل کیږي ویل نه معرفت ویل دي علم دانستان ته ویل کیږي مرقات کی دا دغه والا مرقات چې ده ثالثه کې چې ده مولا لقارینا مرقات کې علم تعریف کوي نو کله وی حصول کله وی صورت حاصله او کله وی حاضر عند المدرک چې کله لکبره لاړ شي وی دا ټول تعریفونه دي مجازي دی علم دا علم نه دی وی